पारा नंबर 19 सूरत शुअरा आयत नंबर 20 सफ़ा 585 अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम قال فعلتها إذا وأنا من الضالين ففررت منكم لما خفتكم فوهب لي ربي حكما وجعلني من المرسلين وتلك نعمة تمنها علي أن عبدت بني إسرائيل قال فرعون وما رب العالمين قال رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين قال لمن حوله ألا تستمعون قال ربكم ورب آبائكم الأولين قال إن رسولكم الذي أرسل إليكم لمجنون قال رب المشرق والمغرب وما بينهما إن كنتم تعقلون قال لئن اتخذت إلها غيري لأجعلنك من المسجونين قال أولو جئتك بشيء مبين قال فأت به إن كنت من الصادقين فألقى عصاه فإذا هي ثعبان مبين ونزع يده فإذا هي بيضاء للناظرين صدق الله العظيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فعلتها دوی چې ما ها کار کړو اذن هغه وخت وانا من الضالين او زونا خبرو ما ففررت منكم بیا زلړم تاسو نه لما خفتكم کله چې ز تاسو نه ویریدما فوهب لي ربي اسراک ما تزما رب حکما نبوتا وجعلني من المرسلين او زی جوړ کم د پیغمبرانو نه وتلک نعمت او دغه نعمت ده تمنها چې احسان کوي تاسو علیا وما باندې ان عبدت چې غلامان دې کړه بني اسرائیل لرا قال فرعون وی فرعون وما رب العالمین سدی هغه رب العالمین قال وی موسی علیہ السلام رب السماوات رب د اسمانونو دی والارض او د ځمکې دی وما بینهما او څه چې د دې دواړو منځ کې دي ان کنتم موقنین که تاسو یقین لرونکي یئ قال لمن حوله دوی هغه چاته چې د نګیر چاپیرو الا تستمعون آیا تاسو اورئ قال وی موسی علیہ السلام ربکم رب ستاسو ورب آبائکم او رب دې ستاسو د پلار نکاح الاولین د مخکینو قال وی فرعون ان رسولکم بشک ستاسو پیغمبر الذي ارسل هغه چې رالیږلی شوی دی الیکم تاسو ته لمجنون لیونی دی قال وی موسی علیہ السلام رب المشرق رب د مشرق دی والمغرب او د مغرب دی وما بینهما او څه چې د دې په منځ کې دي ان کنتم تعقلون که تاسو عقل لرئ قال وی فرعون لئن اتخذت کچرې جوړ کړې ته الها معبود غیري بې زمانه لاجعلنک زبکم تالرا من المسجونین لقیدیاننا قال فرمایل موسی علیہ السلام اولو جئتک ایا اگر کزرړم تا تا بشیء مبین یو ښکارا سیس قال وی فرعون فأت به روړه هغه ان كنت من الصادقين
کته د رښتونو نه یې فالقا عصاه پس وګرځوله د خپل عصا فاذا هي پس فورا هغه شوه ثعبان مبین اژدها ښکاره ونزع يده او راویویستو خپل لاس فاذا هي پس شو هغه بیضاء زلندا سپین للناظرین لیدونکو دپاره. بسم الله الرحمن الرحیم. مخکنی آیاتونو مبارکو کې دا خبره ذکر شوه چې موسی علیہ السلام ته الله تعالی حکم وکړو چې ته فرعون ته ورشه او هغه ته د دین دعوت ورکه. موسی علیہ السلام دا ووی چې یا الله ما ته غصه ډېره راځي او هغې نه ما یو قتل هم کړی دی او دا قتل متعلق ما تاسو ته ذکر وکړو چې دا شرعي ګناه نه وه، په شریعت کې ګناه نه وه، دا یو قانوني جرم و. ځکه فرعونیانو د موسی علیہ السلام د قوم ډېر زیات ماشومان قتل کړي وو. نو که موسی علیہ السلام د هغې په بدله کې یو کس قتل کو نو دا څه ګناه نه ده، بلکې مفسرینو حضراتو لیکلي دي چې دغه ټایم کې خو موسی علیہ السلام یو قتل کړی او څومره ماشومان چې مړه شوي دي که د هغې د عدد په مقدار باندې قتلونه موسی علیہ السلام کړی وی نو دا به قصاص و. دا موسی علیہ السلام چې دی نه یو قتل کړی دی ایم ښه کار کړی دی. وروسته د هغې ذکر را روان دی. موسی علیہ السلام الله ته درخواست وکړو چې یا الله زما ورور هارون علیہ السلام زما سره ملګری کا. الله تبارک وتعالی د هغې سوال قبول کو او هارون علیہ السلام هغه ورسره ملګری شو او دواړه فرعون ته لاړه. نو فرعون ظالم هغه ورته پیغورونه ورکوي او هغه خپل احسانات او انعامات ورته رایادوي چې ما تا سره دا کړي دي، ما تا سره دا کړي دي، ما تا سره دا کړي دي. دا د دنیا دستور دی چې یو انسان یو کار د الله د رضا دپاره نی کړی نو بیا به یې یادوي، او کم کار چې څوک د الله د رضا دپاره وکړي نو هغه پټ ساتي. که څوک یې ښکاره کوي هم نو هغه یې پټوي، او چې څوک یې د الله د رضا دپاره نه کوي د دنیا د رضا دپاره یې کوي نو که څوک یې پټوي هم دی خوښ دی. د ده ښځې ویلي و د فرعون چې هغه وروستو ورته الله تعالی د دې د وجې نه ایمان هم نصیب کړی و چې زمونږ ماشوم نشته نو دی به ماشوم جوړ کړو. نو د خپلې رضا د خپلې ښځې رضا یې هغه لټوله. او بل دا مقصد و چې خلک وایي چې یاره یو باچا دی او د هغه په کور کې یو ماشوم دی او دی دومره رحمدله دی او ښه دی چې څوک د ده خبره یا خیال ساتي، د ده د خبرې خیال ساتي، نو بیا دی هغه ماشوم هم د هغې لویوي. نو مقصد خو د الله رضا نه و چې که دا پته ورته لګېدلی وی چې دا د الله لویولو. دې کې ډېر تفصیل دی خو اسانې خبرې هغه دغه دي چې کم کار د الله د رضا دپاره وشي نو بیا انسان پټوي او چې د الله رضا دپاره نه وي نو بیا انسان هغه پیغور ورکوي. نو موسی علیہ السلام هغه ورته دا خبره وکړه چې فرعون ورته دا خبره وکړه چې ما ته لوی کړی. دویم خبره یې ورته دا وکړه چې تا یو قتل هم کړی دی او هغه درنه هیر شوي دي. نو موسی علیہ السلام هغه د دواړو جواب ورکوي. اول د دې قتل جواب ورکوي چې ما کوم کار کړی دی قتل والا ته یادی. قال فعلتها اذا وانا من الضالین. ما چې کوم قتل کړی دی نو داسې ورته نه وایي چې دا قتل جایز و، یعنې شریعت کې دا قتل جایز و. زمونږ په شریعت کې هم دغه قتل چې موسی علیہ السلام کړی دا جایز و.